أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا یو اهم دعا ده د کېدو هر انسان ود کېږي او الله رب العالمین شپه د انسانانو د آرام لپاره ګرځولې ده او چې کله څوک ود کېږي او دعا اهتمام وکړي شي نو انسان ته ډېر زیاته پیدا ملويږي او خوب د سکون ګرځي دو کېدو دعا اللهم باسمك اموت واحيا یو حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ود کېدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا هم لستا امام نسائی رحمه الله د حدیث شریف راوړی دی اللهم باسمك ربي وزعت جنبي فاغفر لي ذنبي الله تعالی چې ستانو الله تعالی په نوم ستا باندې چې رب زمای ستا په نوم اغستو سره ز خپل اړخ قدمه ما خپل اړخ کې خودو او ته ما ته زما ګناهونه معاف ک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا هم ثابت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوي او د کېدو په وخت کې اللهم اني اسالک رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره عائشہ رضی الله عنها پر روایت سره او ترجمه دا ده چې الله تعالی دستان سوال کومه د نیک خوب او صادقه غیر کاذبه چې هغه دروغ نه پیدا ورکون کې او ضرر ورکون کې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کوله او چې کله څوک د خوب نه راپاسي امام بخاری رحمه الله حدیث شریف کې امام بخاری رحمه الله بخاری کې حدیث شریف نقل کړی دی الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور چټول حمدونه دي د الله رب العالمین لپاره الحمدلله کلمه د شکر ده هغه الله رب العالمین لره چې هغه مونږ ژوند کړو پس د مرګ زمونږ نه یعنی د خوب نه د خوب د وړکه مرګ دی چې د خوب نه بعد مونږ ژوند را پاسولو او الله رب العالمین طرف ته زمونږ ورتلل دي ورګرځیدل دي ورپورته کېدل دي لہذا د دې اهتمام او د کېدو په وخت کې او دغه شان د راپاسېدو کولو په وخت کې د دې اهتمام کول پکار دي چې کله څوک راپاسي د خوب نه دا دعا اهتمام دی کوي چې کله څوک د